خاوندان هغه څوک دي چې هغه یو طرف ته د الله ذکر په ولاړه او په ناسته او په ملاسته کوي. دویم علامه دا ده چې دوی تفکر په مخلوق د الله تعالی جل جلاله کې کوي، مراقبه کوي. او دریم دا ده چې د الله په حضور کې دعا غواړي، د ذات نه غواړي چې موږ د جهنم نه او د عذاب نه وساته. دا درې کارونه چې څوک یې دا ډېر عقلمن خلک چې د الله ذکر په ولاړه په ناسته او په ملاسته کوي، تفکر په مخلوق د الله تعالی جل جلاله کې کوي، کائناتو کې کوي، او د دې سره سره د الله په حضور کې دعا غواړي. دا خو به موږ ته څه پته نه لګي چې د عقل د خاوندانو دا درې علامې الله بیان کړي چې یو به ذکر په ولاړه او په ناسته او په ملاسته کوي، دویم به تفکر د الله په مخلوق کې کوي، او دریم به د الله په حضور کې دعا غواړي. دې کې ډېر لوی کمالات پراته دي. الله دې د نبی علیه الصلاۃ والسلام په خبرو مبارکو باندې په خپل کلام باندې موږ له صحیح عمل توفیق هم راکړي او د صحیح پوهې توفیق هم راکړي. الله دې